آدم علیہ السلام چې الله تعالی کله دنیا ته راولېږه دوه بچي به کېدل د حضرت حوا علیه السلام نه یو بالغ او یو بچی او په عامه پوره موده به کېدل په پوره نیټه یو غلطه غوندې خبره زمونږ په خلکو کې مشهوره ده وی سار بم کېدل او ماښام بم بچي کېدل دا بالکل دروغ دی دا غلطه خبره عام چې څنګه اوس د انسان په پوره نیټه باندې اولاد کېږي دقسې په پوره نیټه باندې به د آدم علیه السلام بچي کېدل خو رب العالمین دا چونکه نسل زیاتاو نو دوه به پیدا کېدل برغونی یو بالغ او یو بچینی وه اوس هغه زمانه کې خو نور څوک نو همدغه خپل رونه خویندي نو د هغې په شریعت کې دا حکم و چې کومه خور د کم رور سره برغونی پیدا شوه د دې نکاح به یو بل سره منئ او چې بل کال کې بل رور او خور پیدا شو نو د هغې خور نکاح د دې کلن رور سره کېږي او د هغې الک نکاح د دې خور سره کېږي خو چې کوم دوه برغونې پیدا شو د هغې نکاح به یو بل سره نه کېږي د بل کال رور سره به کېږي خو خپل چې ورسره پیدا دی هغه سره به نه کېږي نو قابیل چې پیدا شو هغه سره یو خور پیدا شوه برغونې ډېره زیاته خوبصورت او ښشته وه او د آدم علیه السلام بل زوی چې حابیل پیدا شو هغه سره چې کومه خور برغونې پیدا شو نو هغه هغسې ښکلې نه وه کله چې دوی زلمي شو بالغان شو نو حضرت آدم علیہ السلام دا خپل شریعت مطابق دا فیصله وکړه چې د قابیل سره کومه خور پیدا ده دا به حابیل ته په نکاح کو او حابیل سره چې کومه خور پیدا ده دا به قابیل ته په نکاح کو قابیل وی دا زه نه منم ولې نه منې ګوره عقل استعمال کړ ډېر کله ته بعضې خلک د شریعت په مقابله کې عقل استعمال کړي نو د تبع کندې ته پرېږدي عقل به استعماله خو د شریعت د حدود لاندې به استعماله او که د قرآن او د پیغمبر د احادیثو په مقابله کې د عقل استعمال کړو تباه شوې زما عقل بسی او زما د عقل سوچ بسی زما عقل نه چې د دې ټول انسانانو عقلونه را یو ځای که د رب العالمین علم ته چېرته رسېدی شي قرآن او د پیغمبر احادیث خدا د رب العالمین علم د پیغمبر علیه السلام احادیث هم د الله علم دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى رب العالمین فرما نبی قرآن حکیم کې الله فرمایي پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې د شریعت د خولې نه وباسي دا ګوره زما وحی ده دا زه ورته زړه کې اچوم دا وحی ده او وحی د الله تعالی د طرف نه نو زمونږ عقل بسي مانې یو ځل یو سړي ډېره زمانه وشوه د میراث یو مسلې تپوس وکړو د ده څومره حصه کېږي د ده څومره کېږي میره د دومره کېږي د ده دومره کېږي یاره وی دا عیسی د دې یو ډېره کمه نه ده مې دا د الله کتاب قرآن داسې ویلي دي هغه آیت مې ورته وي قرآن حکیم دا ویلي دي چې دله دومره حصه پکار ده او دله دومره حصه پکار ده نو چې د قرآن خبره راغله نو پکار دي مسلمان له چې په قرآن ایمان کې دې چپ شي داسې ده که نه ده لیکن هغه ما ته څه وایي یاره وی زما د عقل خو داسې وایي چې دله دومره پکار وه زما عقل خو داسې دله دومره پکار وه نو ماله غصه راغله مې دا خو الله فیصله کړې ده خو ما وی العیاذ بالله الله له پکارو چې تا بې وقوف سره د قرآن په جوړولو کې مشوره کړې قرآن چې خدای جوړو چې تا سره مشوره پکې کړې ځکه ته ځان د الله نه زیات حسابې چې ته دا وایې چې زما عقل دا وایي د رب العالمین د قرآن د آیت مقابله کې ستا عقل دا وایي نو ستا په دې مغزو کې دا سوټې چې پرتې دي دې ته ګوره او کار ته ګوره انسان مسار یو سوچي ماسپښین بل سوچي ماښام بل سوچي افسار لور پسې بیا بل سوچي او زمونږ عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زمونږ نظر لګي زمونږ حس چې کوم ځای پورې کار کوي چې کوم ځای زمونږ نظر کار نه کوي هلته بیا ستا عقل کوم ځای نه کار کوي الله له خو علم دی اسمانونو نه پورته د ځمکو لاندې په دې کائناتو قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي کومه پاڼه چې د اونې نه پرېوځي په ټول سبززار کې په دې ټوله دنیا کې الله وایي دا ماته معلوم دی کومې دانې چې د موټي نه تا راواغېستې او په ځمکه کې دې اونوستې تا ته د خپلې دانې نه دي معلومې چې دا کوم ځای کې کومه دانه پرته ده الله وایي دا ماته معلوم ما تسقط من ورقة الا یعلمها او هغه دانې چې د ځمکې په تیارو کې پټې پرتې دي د شړشم او د وري او داسې دانې چې هغه په خوردبین په نظر راځي تا ته هسې په نظر هم نه راځي هغه هم صرف رب العالمین ته معلوم دي بل چاته نه دي معلوم نو الله خفوي نو قابیل د آدم علیه السلام د شریعت په مقابله کې خپل عقل استعمال کړه څه وایي وایي دا ما سره چې کومه خور پیدا ده نو عقل خدا وایي چې دا زما په نکاح کې راځي ځکه دا ما سره پیدا ده او د حابیل سره چې کومه خور پیدا ده نو هغه د حابیل په نکاح کې راشي زما خور سره د هغه څه کار دی
او دا هغه خور سره زما څه کار دی؟ زه خپله خور هغه نه ورکوم، د هغه هغه زه نه کوم. زه حقدار یم د هغې خور چې ما سره پیدا ده. آدم علیه السلام ورته بچي دا د الله فیصله ده، زما نه ده. الله دا فیصله کړې ده او د الله تعالی د فیصلې په مقابله کې خپل عقل مه جنګوه، فیصلې ته تیار. هغه وی نه بابا. حضرت آدم علیه السلام لاړ حج له، چې حج له لاړه د بیت الله شریف، دلته کې قابیل راغی او په حابیل یې دمکې وکړې، وی ته زما خور په نکاح اخلې. د هغه دا خیال و چې دا حابیل چې قلار شي نو ممکن ده چې دا پلار به ما ته دا خپله خور را په نکاح کړي. ته زما خور پسې لګېدلې، پلار دې لمسولی دی. هغه ویل وروره زما څه کار دی؟ دا خو د الله تعالی د کتاب فیصله ده او زما پلار پیغمبر دی، چې کومه خبره کوي هغه د الله. ویل سم شه د ما د خور نه قرار شه، ګنې وجنم دی. نه قابیل ورته وایي. او ورته څه وایي؟ وایي که ته ما وجنې او دا لاس دې زما مرګ پسې راوګد که، زه دې نه وجنم. ته مې وجنې مړ مې که، زه دې نه وجنم. انی اخاف الله رب العالمین، زه د هغې الله نه یېرېږم چې هغه د دې ټول مخلوق پروردګار او رب دی. زه الله نه یېرېږم. او که ته ما ته لاس راوږدې او ما وجنې مړ مې که، زما لاس تاله نه ده. آدم علیه السلام لاړ حج له او دې قابیل مقوم ته له چې راشه دا رور د منځه لر که مړې که. ګوره شیطان دلته کې اوس کار شروع کړ. د شیطان یو ځل چا تپوس وکړ، وایي څه دا خلک یې ټول تباه کړل، په یو بل دې مړه کړل. او ورته په جواب کې وي زما څه کار چې یو بل باندې خلک زه وژنم. دا توره چې رالي دا ما لاس کې ورکړې څه، دا توره وله ما تېره کړې څه، دا ټوپک او تماچه باندې چې دا ګوته راکاږي دا وله ما نیولې څه. یو بل په خپله وجنې او یادوې پکې ما چا کې پړی اچولی دی چې راشه ودرېږه چې دا بل در باندې ډز وکړي. ما تماچه چا له راغشتې او لاس کې مې ورکړه چې راشه شابه. په خپله یو بل وجنې منډې تړلې مې جوړې کړي دي او بدنامۍ پکې ما. وایي ستا خو هم پکې څه خو شته که نه؟ وایي یو. وایي ته څه کوې؟ وایي راځه چل درته ښیم، زه راته خپلې لارې ښیم. وایي موږ یو پوټۍ غوندې حرکت وکړو، باقي رضالت او حرامیتوب ستاسو خپل دی. وایي یو دکان ته بوته، نه دکان کې یو بانډیسي راغلی او سپی ورسره، سپی د بانډې نه راغلی او سپی ورسره تړلی او شاته یې خرڅول. نو مشکیزه وه ورسره. نو دې سړي د هغه شات راوړل، هغه دکاندار ته مخامخ کړی دا شات خرڅوم که اخلي. دکاندار دې ته راوړل چې وګورو ښه دي که خراب دي. نو چې ده شات ته مشک نه راوویستل او هغه دکاندار یې ګوري چې دا اصیل دي ښه دي که ښه نه دي، نو دغه د شیطان یو ګوته شات راواغېستل او د هغه دکاندار په هغه دکان کې یو ساس یو ګوته ساس کې وکړه. بس وایي زما کار خلاص شو، تماشه کوه. ګوره چې هغه څنګه هغه شات لږ غوندې یو ساس کې وکړه، هلته یو کربوړی دی په دکان کې هغه راغی او هغه شاتو له جبه وړي. دې دکاندار سره پیشو وه، هغه پیشو را منډه کړې، را ټوپې کړې، په دې کربوړي باندې حمله وکړه. خو چې پیشو راله او په کربوړي حمله وکړه، د دې بانډیسي سپي په دغه پیشو حمله وکړه، پیشو یې په دا خوله کې ونیول. خو چې پیشو یې څنګه ونیوله، پیشو خو دکاندار ساتلې وه، هغه تورې ته ګوتې کړ چې شړق یې ورکړه، نو هغه سپی یې وله ووه. زما پیشو دې مړه کړه. خو چې هغه څنګه سپی ووه مړ یې کړه، بانډیسي تورې ته ګوتې کړې، دکاندار نه یې سټ ووه. دکاندار والا دغه ځای نه خلک را په منډه شو او چې دا کم د بانډې نه هغه شاتو والا راغلی و هغه یې مړ کړ. جګړه ونښته، د هغې قوم او د دې قوم په منځ کې جګړه ونښته، په سوونو پکې پشتونه مړه شو. او ورته وایي شیطان، وایي دا توره اوس ما ورکړه، دا سپی ما راوستی و، دا پیشو ما ساتلې وه، دا کربوړی پې ما راوسته، زما خو یو ساس کې وغورځاو، یو ساس کې مې وغورځاو. نو د هغه څه کار و چې په سپي غذار کو، د دې بل څه کار و چې په هغه سړي غذار کو، د هغه د قوم څه کار و. شیطان لږ غوندې حرکت وکړي. ګورې شیطان هم اخو دې شیطان اخو پیغام دی له دې الله ته قسمونه خوړلي دي. الله ته یو بنده قسم خوري چې زما د ستا په ذات قسم چې دا خلک به رانه جنت ته نه ځي. الله ته مخامخ قسمونه خوړلي دي. اخو دې جهنمي. خو ګورې څه شیطانت په مونږ کې هم شته دی. مونږ په دې زړه کې هم د شیطان دپاره جاله کښېنولې، جاله. ما یو ځل چا تپوس وکړی چې شیطانان تړلي کېږي په روژه کې، دا خلک ګناه ولې کوي؟ حدیث پاک کې خو راځي شیطانان تړلي کېږي. مې د دې خو ډېر جوابونه دي.
یو جواب پیدا دی چې شیطان وتړلی شو، د هغې دا مطلب نه چې سړی د ګناه نه کوي، دا خو د شیطان یو تذلیل دی چې شیطان ذلیله شو وتړلی شو، د هغې د ګناه سره تعلق دی. شیطان کې خو الله تعالی دومره طاقت ایښی دی چې نبی علیه السلام فرمایي که دی په ځمکه یي نو په اووم اسمان کې د انسان په اړه کې وسوسه اچولی شي، اووم اسمان کې دومره د زور دی. نو شیطان وتړلی شو، دا خو د هغه تذلیل دی، د رمضان لوی فضیلت دی، نو د ګناه نه خو ته نه شي بچ کېدی، وسوسه که هغه وتړلی شو درته بیا اچولی شي. خو مې یو بله خبر درته کوم، شیطان خو وتړلی شو بېشکه ټیک ته، خو 11 میاشتې ستا په دې سینه کې په جاله کې خو ده ناسته کړې ده که نه، هغه نفس اماره بسوسه شو چې ده پکې ناسته کړې ده، هغه سینه یې دله ګنده کړې ده، هغه زړه ته یې خلطم دله 11 میاشتې تړلی دی. نو چې څوک چا سره 15 ورځې دوستانه تعلقات جوړ کړي نو که ښې ښه سره غورځوي که بدي بده سره غورځوي، نو ده خو 11 میاشتې تا سره دوستانه تعلقات جوړ کړي. نو څه د شیطان خپله سر او څه زمونږ خپله سر. الله تعالی دې موږ د هغه چې کوم جني شیطان دی د هغه نه به ځان وساتي، خو چې کوم انسان والا شیطان دی د نه ځان ساتل ګوره ډېر ګران دی. پردی جامه کې دی ستا خپله جامه کې دی. د بار غل نه ځان ساتل ګران دي، د کورني غل نه ځان ساتل ګران دي. د بار غل چې د بار نه راشي که نه د هغه نه به ته ځان بچ کړي، خو د بار دی غل سره که ستا د کور غل نی قسم دی که کنډر دې وکړي، دا خو د کور دا غل ورته چل ښي، دې دی که خزانه ده، دې دیوال سره کېنه، په دې لار څوک راځي په دې نه راځي، ټولې لارې ګودرې زه درته څوکی کوم، دا مالدار دی او دا غریب دی. یعنې چې د کور غل نی د بار نه سوال نه پیدا کېږي چې څوک غله وکړي. شیطان د بار غل دی او ستا د پلیت نفس دا د کور دننه غل دی، چې دواړه یو ځای شي نو نقصان پیدا کوي، چې دواړه یو ځای نیسم نه. اوس فرشته چې ده هغه سره نفس اماره بسو نشته، هلته کورنۍ غل نشته، پاک نفس دی. شیطان خو دې وسې کوي سم نه شي نو څه تاوان زموږ خپل دی، څه نقصان. بهر کیف هغه ته وسوسه واچوله قابیل ته، دا وسوسه چې دا رور دې مړ کړه، زه خو که دې مړ کړه بېغمه به شي، را خور به تا ته خپله پاتې. کاڼې را واخېستې یو ښه مضبوط او حابیل ته یې درغې او چې پې وویشته په دا سر یې وویشته تا وغورځېد، حابیل مړ شو. قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي دا څه فرضي واقع نه دی چې حابیل مړ شو. هغه زمانه کې به د غوښې نه غوښه به نه څښا کېدله، انسان به هم نه څښا کېده، بوی به نه کوه غوښه. اوس یې وایي دی ضرور سره به څه کوو، اوږې که کله یو خوړي کله بل خوړي کله بل خوړي کله بل خوړي، چل نه ورځي ځکه لومبې مړی دی. د خښولو نه خو نه دې خبر چې مړی به لا خښېږي که څه ورسره وکړم، په دې رور څه وکړم. دا که دې میدان کې دغسې پروت وي نو دا خو دا مارغان راشي، شرمخان به راشي، دا به وخوري، بیا هم رور خو دی. څه ګوري چې یو 2 قارغان راغلل، یو قارغه لګي شو بل یې مړ کړه. چې کوم قارغه مرګ وکړ نو هغې قارغه لتې والې په ځمکه کې په شګو کې شګې اخوا کړې او په مخو کې غبر قارغه راښ که په هغې کې کېږېښوده او بیا په پنجو د پاسه خاورې ور واړولې. دی وی افسوس دومره خو ما بادري وکړه چې خپل لور مې مړ کړ، او دلته دومره زه کمزور یم چې د قارغه نه هم زما مازغه بېکاره دی. قارغه له د خپل رور د خښولو چل ورځي او ما له د خپل رور د خښولو چل نه راځي. نو کندی وکنستل او حابیل یې پکې دفن. حضرت آدم علیه السلام تللی دی حج. د دغې وخت نه مخکې داسې بوټی نو چې هغې کې میوه نه وه، هر بوټی یو میوه کول، او داسې بوټی نو چې د هغې میوه به خوږه نه وه. کیکر به هم میوه کوله، د بکیانې او د شنډۍ میوه به هم خوږه وه. داسې بوټي نو چې هغې کې د میوه ني او داسې بوټي نو چې د هغې میوه د خوږه ني، او یو بوټي کې ازغې نو اوبه ټولې خوږې وې مزېدارې. اوس چې آدم علیه السلام په لاره را روان دی چې ګوري هلته کې د بعضو بوټو کې میوه نشته، د بعضو بوټو میوه چې ګوري ترخه ده، بعضو کې ازغې پیدا شوي دي، بعضې اوبه ترخې دي، مالګېجنې. حیران شو چې دا انقلاب ده که مې راغی. زه خو چې وختي حج له راتلمه نو دا خو ټول بوټي د میوې ډک وو، ښه خوږې میوې وې پکې، اوبه ښه مزېدارې خوږې ښایسته میلاوې دی. ازغې او غنې پکې نو، دا خو ازغې او غنه خو دشمن دی. دا څو شو؟ الله تعالی ته فوراً رجوع کړه چې یا الله دا به څه کېږي. رب العالمین جبریل علیه السلام راولېږه پیغمبر ته چې کله څه مسله پېښه شي د پیغمبر او د الله منځ کې یو واسطه وي نو بیا جبریل علیه السلام راځي تپوس ته کوي چې جبریل دا څه چل شو؟ د کائناتو کې خو څه انقلاب راغی، خو ډېر خطرناک او مضبوط انقلاب، څه چل شو؟ ویاو الله تعالی ډېر سخت غصه شوی دی، دومره غصه دی چې دومره غصه د رب العالمین چېرته هم نه ده ښکاره شوې.
دومره غصه دی. وی پس غصه دی؟ وی ستا یو زوی لګي شو بل زوی دله وجلی دی. قابیل لګي شو حابیل یې مړ کړی دی. په هغې الله دومره غصه شو چې 3 سې اوبې مکمل ترخې کړې. دومره په الله غصه شو چې د فروړهاو د ایربونو بلکې د کیربونو بوټو نه الله میوه ختمه کړه. د څومره بوټو میوه الله څخه کړه، څومره بوټو کې الله تعالی اصلي او غني را پیدا کړی. د یو مسلمان په قتل دومره رب العالمین خفه کېږي. او الله قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي، قرآن کې الله فرمایي زه ځان نه ویم که چا یو انسان مړ کړ، یو انسان جمدې که بچ یې که د مرګ نه چا مړ کړ او د بچ کړ. دې زمانه کې خو بچ کول ګورې نشته. که چا اراده د بل د مرګ وکړه نو تیزول شته. دا کوشش شته دی چې دا مونږ خو ډېرو جرګو کې ځو که نه، تاسو یقین وکړئ د دې مړو د روغو کې اکثر څوک راته ووایي اوس خو هم ظلم نه کېږي، ولې که چاله په جرګه لاړ شي نو مني دی، او که ورشي نو تا پسې لا خبرې کوي چې یاره فلانکي تنګ کړی یم نو بس هر وخت را پسې را منډې وایي. نو خو زمونږ بیا نه صبرېږي، مونږ وایي مسلمانان دي کورونه یې تباه کېږي. دی خو نه پېږي نو مونږ خو پېږو که نه. نو جناب علي اوس چې هغه خلک د 2 کورونو روغه جوړوي، مونږ ته په خپله قسم دی ګوره ډېر خلک وایي ای مولوي صاحب برېږې دا ته څه کې منډې تړلې شروع کړي دي او دا روغې پردی کړي. تا څه څه کې پرېږده ظالمان دي چې په یو بل خدای تباه کړي. پرېږدې ده زه یم پتا راغلی نه، خدای دې پتا نه راولي. که پتا راله نو ستا هغه منډې وغه ترړې وغه جرګې وغه ننواتې بیا به راته پته ولګي. نو خبره مې دا کوله چې د 2 کسو کور روغولو والا ډېر کم دي او د 2 کسو کور روانولو والا دا شته که نشته؟ تورمزوالو دا خو دومره دي چې کور په کور دنیا ډکه ده. کوشش به دا کوي چې د مسلمان سپینه جامه کې ولې ګرځي، دا مالدار ولې ګرځي، دا د عزت الله ولې ورکړی دی. دا خلک ډېر زیات دی. د 2 مسلمانانو خپل منځ کې کور روانولو والا شیطانان. او ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي، نبی علیه السلام د ځانه نه ویم، من کان ذا وجهین فی الدنیا کان له یوم القیامة لسان من نار. کم انسان چې 2 پړی کوي، یو له په یو مخ راځي او بل ته په بل مخ راځي، د قیامت په دغه لویه ورځ به د په خوله کې د اور جبه تاویږي را تاویږي، د اور جبه به او دنیا ته تېره به شي. شیطانت او د قتل ګناه دی وګټله، د مسلمان د اختلاف ګناه دی وګټله. قیامت کې جبه کې به د اور به د خوله کې د اور لمبې به په دې خوله کې بلیږي. الله دې مساتي. دومره رب العالمین خفه شو چې څومره بوټونه میوې ختمې شوې، څومره ترخې شوې، څومره اوبه ترخې شوې، څومره اونو کې غنې اصغیره پیدا شو. دا د مسلمان په قتل. نو الله تعالی فرمایي که چا یو مسلمان بچ که د مرګ یې بچ که، مرګ بچ کول دی ته وایي چې سړي چې بس پرېږده روغه کوو چې روانه را نه شي، مرګ را نه شي، زیاتې ونه شي. دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه چې دا ټول انسانان یې جمدي کړي. مونږ خو دې ثواب ته ګورو ځکه دا منډې تړلی وو. دا ثواب راته په دې ذهن کې پروت. مړه دنیا خلک دې خبرې به کوي، مونږ به داسې څوک بلا دا چې مونږ پسې به خبرې نه کوي. انبیا او پیغمبرانو صحابو پسې لږو خلکو خبرې کولې لګیا به دې ثواب ته ګورو. مونږ وایو ځه راشه روغه دې وکړه، د دې مسلمان دې د مرګ نه بچ که، دومره اجر به الله درکړي لکه چې دا ټول انسانان دې جمع دي کړي. او من قتله هغه که یو سړي آیات را نه هېر شو، که یو کس یې مړ که، که چا یو کس مړ که، دله به الله دومره سزا ورکړي چې دا ټول انسانان یې لکه چې وجدي. دا واستقوا دومره به سزا الله ورکړي لکه چې ټول انسانان یې وجدي. نو د مسلمان په مرګ الله خفه کېږي، خپل منځ کې په اختلاف او په جګړو الله خفه کېږي. بغض او حسد په مونږ کې څومره ډېر دی. توبه وباسه. که دا بغض او حسد دې حجم لرلی او طول او عرض او عمق یې لرلی، وجود یې لرلی، نو زما په خیال چې د یو انسان په دا زړه کې او په دا دماغو کې دومره بغض او حسد پروت دی چې دا ټولې تورندی او پېډه خو ښکاري نه په سترګو. دا لیلة القدر شپه چې په کومه شپه کې الله د مسلمان سوال قبلی او چې ته کوم سوال کې رب العالمین یې قبلی، هغه مخصوص وقت، هغه مخصوص وقت کې که ډېر ګناهګار هم الله ته ودرېږي او سوال کوي الله یې قبلی. لیکن د یو څو کسانو دعا الله تعالی د لیلة القدر په دغه شپه کې په دغه خاص وخت کې نه قبلی. یو پکې هغه انسان دی چې د هغه په زړه کې بغض او حسد پروت دی. د عرفات میدان کې الله د مسلمان دعا قبلی. چې الله تعالی دعاګانې قبلی نو فرشتې ورته وایي الله دا فلانکې خو ډېر ګناهګار دی، فلانکې خو ډېر ګناهګار دی، فلانکې خو سیل له راغلی،
دا پلان کې خواته یو شوق لراغلی دی پلان کې داسې دی پلان کې داسې دی رب العالمین او فرمایي وی دا چې کم نیکان دي د دې د برکت نه چې دا کم اشر هغې دا مې ورسره وبخل د عرفات په میدان کې لیکن یو څو کسان د عرفات په میدان کې الله نه بخي یو پکې هغه انسان دی چې هغه په زړه کې بغض او حسد د مسلمان سره دومره خطرناک شي او حسد کینه دا دومره خطرناک دی چې دا ستا د الله په کار باندې اعتراض دی مثلا تاله خدای پاک مال درکړ او زم دا دی ولې الله ورکړي دا مې په خدای اعتراض راوست تعالی الله عزت درکړه تعالی الله علم درکړه تعالی الله مشري درکړه تعالی الله جیدات درکړه تعالی الله بل شي درکړه او زماله کې بغض او حسد نو دا خو ارس تعالی الله درکړي دي نو دا الله په کار زما سوال راغی چې الله ولې ورکړي دومره بغض خطرناکه ګناه او يرونو زه خو یو خبره کوم اکثر طالبانو ته وایم زم دا حسدي سړی چې دی کنه دې د چا څه کولی شي سبب کې دی که زه ستا سره ډېر بغض او حسد کوم نو ستا عزت کمولی شم نه د مال کمولی شم نه ستا دا مشري ختمولی شم نه ستا دا لویوالی ختمولی شم څه به کوم خپل ربه خورم نو زه یم د حسدي سړي دپاره دا سزا ډېره ده چې غله خپل خوري خپل خوري د بل به څوک یې ته ډېر حسد وکړه که نو د بل به څوک یې خپل ربه خوري نو ظالمان سې د خدای د انسان دشمن که غله دې هم خپله خوړه د بل خو څه کولی نه شي هسې حسد کې حسد بغض جګړې دا ډېر خطرناکه ګناه رب العالمین دې ته موږ وساتي نو خبره مې دې پورې کوله د رمضان اخري جمعه ده دا یو ټکي درته وایم چې یو خو توبه وباسئ په د زړه نه چې الله تعالی که زموږ چا سره بغض وي حسد یې روانوي الله دا مو د زړه نه وباسئ او نه به کوو دا بغض او حسد دویم که د چا سره روانې وي په خاندان کې اکثر د یو بل سره روانې وي په کور کې اکثر یو بل سره روانې د ښځې د خاوند روانې د رونو یو بل سره روانې د ګاونډي یو بل سره روانې کې پلان کې وې دا وبخې یاره وایي ګورې د دې دوو کسانو یو بل سره روانه ده او درې ورځې شوي دي دا مه بخه دا نه بخو نو که چا یو بل سره روانې نو فوراً روغې وکړې اختر را روان دي په اختر کې مکمل روغې کې او داسې روغه وکړې چې پهل وکړه پهل په خپله ورشه ویې وروره زه معافي غواړم بس زه دله راغلی یم بس خبره خلاصه ده او که ته وایې چې یاره زه پهل وکړم مخکې ورشم نو زه به د خلکو په نظر کې کمزورې راشم او زه به یو پوټې یو ښکته راشم نو من تواضع لله رفعه الله نبی علیہ السلام فرمایي چې چا ځان کې عجزي پیدا کړه او ځان یې کمزورې کړه عزت بدل رب العالمین او که د دې د پاس هم هغه سړی تا سره بغض او حسد کې روانه کوي بیا پې ته نه ګناهګار بیا پې هغه ګناهګار دی یو ځل ته پې هلو کا سلام واچوه بس ستا غاړه خلاصه شوه که د دې د پاس هم هغه زیاتې کوي بغض کوي ستا سلام نه چې تا سورانه کوي ستا ګناه هم په هغه او د هغه ګناه هم په هغه خلاصې ته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بار راووته وی فلانکي فلانکي جګړه کوله د لیلة القدر شپې هغه تعین نه یې شو دا د جګړې او د اختلافاتو وجه حجره خو بهر کې دا اخیری شپې اوس پاتې دي اوس خو رمضان تیر شو نن څویمه شپه ده د رمضان اوویشتمه ده بېګاله اوویشتمه ده نو دا بېګانه شپه خو ډېره مبارکه شپه ده ډېره د عزت شپه ده ډېره د برکت شپه ده نو تاسو مهرباني وکړئ د الله تعالی عبادت پکې وکړئ اوویشتمه پېشتمه نهویشتمه دا درې شپې درته پاتې دي دا درې شپې د رب العالمین چې څومره وس کېږي د الله عبادت وکړئ وجاړئ الله ته زاري ورته وکړئ دعا ورته وغواړئ مونږ خو محتاج یو الله تعالی قسم په خدای که الله ونه غواړي مونږ ورې خپل کار نشو سمولی اسم نشو کولی که الله ونه غواړي دا قدم د دغه ځای نه دغه ځای ته مونږ نشو اخیستی په یو څیز کې مونږ الله ته محتاج یو دا درې شپې د بېګاله خصوصا اوویشتمه نه الله په پکې زاري وکړي د لیلة القدر ممکن نه شي په دې شپه کې څه کار کېږي دې شپه کې د الله فرشتې راکوزېږي خصوصا جبریل علیہ السلام راکوزېږي تنزل الملائکة فیها والروح بإذن ربهم من کل امر سلام یو بل باندې سلامونه اچوي فرشتې او په دې شپه کې رب العالمین د بزرګانو د نیکانو مرتبې اوچتوي دې بزرګانو کې خپل مراتب دي دا ابدال دي او اوتاد دي او دا دي هغې له الله تعالی مرتبې اوچتوي مرتبه له اوچتوي چې الله خصوصي انعام وکړي لکه دا بادشاهان بعضې وخت کې هلکه فلانکې مې د شپاړسم ګرېډ نه اوولسم ته ورسو فلانکې مې د اوولسم نه اتلسم ته ورسو هغه د هغه خپل قابلیت یې په هغې اوچتوي بغیر د هغې نه نه شي اوچتولی دقه رنګې
الله تعالی بعض خلقو چې په دې میاشت کې نیکیو کې الله راضي کې الله د هغوی مرتبې هغوی د هغه ګریډونه ورکوي مرتبې ور رب العالمین اوچتوي. بله خبره ورونو دا ده چې د اختر انشاءالله نږدې دی. زموږ خو فیصله الحمدلله دغه ده د ګل په ورځ باندې م روژه وه او د راتلونکي ګل په ورځ زموږ یو کم 13 ده، د 9 ورځ هم 13 ده، د چهارشنبې په ورځ به انشاءالله اختر وي. دا خو په رضالو کې فیصله پرون شوې ده. چهارشنبې په ورځ خو قوي او یقیني اختر دی. او که د 9 په شپه باندې میاشت ولیدلی شوه د 9 به اختر شي. یو کم 10 به شي روژې. ما راته مخکې په اول کې وي چې دا ګورې کمیږي نه. نبي علیه السلام یو 9 کاله د رمضان روژې نیولې دي چې فرض شوې، مخکې نورې روژې وې، رمضان چې فرض شوې 9 کاله یې نیولې دي. په دې 9 کالو کې 9 کاله یو کم 10 نیولې دي، 2 کاله 10 نیولې دي. دې نه معلومیږي چې یو کم 10 اسلامي میاشت غالب دي اکثر دی. نو چهارشنبې په ورځ په یقیني اختر دی او د 9 په شپه میاشتې ته وګورئ. یریږئ مه. خلک بعضې دا شهادت دی او دا په دې کې دا شهادت کې څوک چې نه چاله قسمونه ورکوي نه قرآنونه ورکوي. او که یو سړي میاشت ولیده او د غږ ونه کړه بیا دې ګناهګار دی. میاشت کتلو ثوابونه مې درته د رمضان نه مخکې بیان کړي. خو ورته وګورئ که ولیدله راشئ شهادت ورکړئ اختر به شي که نه چهارشنبې په ورځ به اختر. او دا د الله فضل دی. دا هم زمونږ دپاره ستاسو لپاره غټه خوشخبري ده چې د پاکستان په تاریخ کې په لومبي ځل باندې زمونږ د صوبې سرحد حکومت هغې د لسۍ روژو باندې فیصله وکړه. د مرکز سره پوره اختلاف لره. مرکز خو د 9 په ورځ باندې روژه کړله. هغه هلال کمیټۍ والا ناست و. موږ د مولانا صاحب خبره کوله، مولانا سنجان صاحب شیخ صاحب هغه وایي چې موږ ناست و. چیرمین صاحب یو غوبل جوړ کړی هغه مفتي منیب الرحمن چې بس اجلاس ختمو ورته چې لکه په قلار کښېنه. دا خو د علاقې خلک دی زمونږ په بانډو کې میاشت لیدلې کېږي هغې به شهادت راوړي لږ وخت پکې خیر یو لوی غوبل یې جوړ کړی و. دعا یې خیر یې وکړه چې بس زه ځم پاسم او چیرمین و دعا شو. مونږ ورته وایي چې ته ځه که دې نه پس بیا چې ته شهادتونه رالل مونږ به بیا کښېنو. دې لال هوټل دې کې شهادتونه رالل چې شهادتونه رالل د پسې مې اطلاعګانې کولې نه راته اخر په مینت او په زور هم راوستې د خدای خاطر وکړه ته راشه. زه دلته ډوډۍ له راغلې د هوټل سیل له راغلې خوراک له راغلې که څه له راغلې. وی سړی م راوستې وی سړی م راوستی به په موبایل لګیا دی او چا سره په ټلیفون خبرې کوي او د بار نه ورته هدایات میلاویږي. دا ستا مرکزي حکومت دی. بار نه هدایت میلاویږي چې نه ګورې نه ګورې پام کوه. مونږ ورته ووایو چې ګوره دا شرعي شهادت دی دا کسان راغلي دي. که شهادت کې فرق وي ووایه، که دا کسان د شریعت برابر نه بیا ووایه. شرعاً د خدای او د پیغمبر په کتاب دلته مونږ سره فیصله کوه. بلکل یې نه منله. مونږ د شهادتونه واخیستل چې د خدای نیکبخته د ټول دنیا ګناه ګټې د ته څه کې په هېڅ طریقه وایي چې نه ما فیصله کړې ده. مونږ ستا فیصله خو د خدای فیصله نه ده، بدلېدی نه شي. دا خو لا غونډه شپه پاتې ده. بهر کې فقره نه لاړ چې د نه کوم او مونږ مکمل فیصله وکړله او په هغې زمونږ مولانا صاحب د هلال کمیټۍ نه استعفا م ورکړه چې تر څو دغه چیرمیني چې دا شریعت نه خلاف فیصلې کوي نو زمونږ د هلال کمیټۍ نه استعفا م د خدای فضل دی. صوبایي حکومت مکمل د ګل په ورځ باندې موږ اعلان وکړو. مرکز سره پکې اختلاف وکړو. اوس هم د هغې فیصله ده. د بل سابق صاحب دا ټولې راغوښتي وو د بنو دا چې څومره هلال کمیټۍ مشران دي هغې ته یې ویلو چې تاسو به یو مهرباني کوئ چې خپل اعلان تاسو په خپلو علاقو کې مه کوئ. که تاسو له ګوي راله او د شریعت مطابق نو دا دلته مونږ ته مرکز ته راولېږئ صوبې ته پېښور ته. نو چې دلته یې راولېږئ نو ټولې صوبې به یو شان اختر شي. خدای دې کړي چې دغسې وشي. هغې خو ظالمان دي. او دام تاسو ته یو خوشخبري در کوم چې د کراچۍ علما چې اکثر مفتي محمد شفیع صاحب ډېرې مفتي محمد رفیع صاحب او مولانا تقي عثماني صاحب هغې ټول عمر د پاکستان سره یو ځای روجې کړي دي اخترې کړي دي چې هغې ته دې زمونږ د صوبې علماو هغه دغه ورولېږه چې دغسې زمونږ فیصله وه. هغوی اعلان وکړه باقاعده چې د ګل د روجې چا نه یې نیولې د هغې قضا دې وکړي. کراچۍ ډېرو علماو مونږ سره په دې کې اتفاق کړی دی. بهر کیف هغې وي پښتانه وایي یو پکې وزیر دی چې ته مصیبت غوندې دی هغه وایي پښتون خو زوی ته وګورئ چې ما میاشت ولیدله. داسې دا ظالمان دشمنان دي د پښتنو. نو دا خو د اختر فیصله ده. مونځ د اختر به انشاءالله مونږ په عیدګاه کې په 8:30 بجې کوو. 8:30 بجې به مونږ په عیدګاه کې مونځ کوو. او چې کوم د میرو کسان دلته کې موجود دي نو هغې دې په خپلو خپلو جوماتونو کې بیا د اختر په شپه اعلان وکړي. اوس نه اعلانونه ونه کړي. د اختر په شپه بیا اعلان وکړي چې 8:30 بجې به انشاءالله په عیدګاه کې مونږ مونځ کوو. صدقه فطر متعلق خدا خبره ده چې 20 روپۍ د مونږ د علماو اعلان کړی دی. د یو کس 20 روپۍ دي. کم انسان چې هغه قرباني پې واجبه ده او مالدار دی نو هغه به صدقه فطر د خپل ځان هم ورکوي
او د خپل ښځې م ورکوي، د خپلو بچو به م ورکوي چې کوم نابالغه بچي دي، او چې کومې بالغان بچي دي نو هغې که مالداري نو صدقه فطر دی ورکړي، او که غریبانانې نو نه دی ورکوي. چونکې ښځې شریعت کې خو د ښځې جدا مال دي، د خاوند جدا مال دي. ښځه ځان له صدقه فطر ورکوي، خاوند ځان له ورکوي. خو زمونږ پښتانه خو داسې نه کوي، د ښځې مال خو د سړي مال دي. هسې وایي ښځې دا ستا دی، خو چې موقع راشي یو ښځه ورته وایي یاره یو والی ته خرڅومه، نو وایي ته خو خرڅه کړه چې پته راته ولګي. پښتون ته ګوره او ښځې له مال ورکولو ته ګوره. نو چې مال یې ته خورې، هغه مهر یې تا په قبضه کې اخیستی دی، نو دا مهرباني کوه چې هغه صدقه فطر سرسانې د ښځې بیا ته ورکړي. که څوک اوړه ورکوي ورکولی شي، او کم 2 کیلو 5.5 پاوه پاخه، یا څوک غنم ورکوي نو هغه هم ورکولی شي، او که څوک نغدې پیسې ورکوي هغې هم ورکړي. هغه انسان لري ورکړي چې کوم غریب سړی دی او مستحق انسان، او کله به ورکوي اوس نه یې ورکولی شي. بهتر وخت خو یې دا دی چې د اختر د مانځه نه مخکې او د سبا خطو نه پس د اختر په ورځ یې ورکوي، لیکن که ته یې مخکې اوس هم ورکوي نو ورکولی شي. خو د اختر مونځ چې و چې د هغې نه پس بیا هغه ثواب یې نشته کوم چې د اختر د مانځه نه مخکې پکې ثواب. حضرت عثمان رضی الله عنه یېره شوی و سرسایه، نو د اختر د مانځه نه پس یې بیا یو مرۍ ازاد کړ. نبی علیه السلام ته الو وي د ما نه خو یېره وه نو ما مرۍ ازاد کړ. وایي که 100 مریان هم ازاد کړې هغه ثواب به ونه ګټې کوم ثواب چې د اختر د مانځه نه مخکې په سرسایه کې. بل د اختر مانځله چې دی نو وختي پاڅېدل د اختر پر ورځ مسنون دي، غسل کول مسنون دي چې ولام دی، نوې جامې مسنون دي، او که نوې نه نو انځلې پاکې جامې، مسواک مګل مسنون دي، او د مسواک نه علاوه خوشبویي پورې کول دا سنت دي. او د اختر مانځله د اختر جومات ته د کلي نه بعد وختي تلل سنت دي. په یو لار به ځې په بله لار به راځئ. او د ورکوټې اختر پر ورځ باندې خوراک کول مسنون دي، چې سړی سارچې وڅکي او څه خوراک وکړي، دا سنت دي. باقي د شوال 6 روژې دي، هغې بیان به ورته انشاءالله د اختر نه پس وکړو. جناب لږ په سودخور او منافق باندې بحث وکړې یو 15 منټه. یاره دا به چې ته راته مستقل جمعه کې بیان وکړم، ښه دا په 15 منټه کې نه کېږي. دوی زمونږ په جومات کې د چاردیوارۍ نه دننه سبیل دی چې یو اعتکاف کوونکي غسل خانه کې دی، او بل معتکف ورته په سبیل باندې انتظار کوي، اعتکاف خرابي نه په دې نه خرابېږي. جومات کې دننه چاردیوارۍ کې یو سړی یو ځای کې کښېني، ما ویلي چې اکثر ځای دی هغه ځای کې کښېني چې کوم ځای کې د اعتکاف نیت کړي، باقي که نور ته کښېني یا په سبیل کښېني لږ ساتله نو دا خیر ضرورت دی. د یو کور نه سرسایه 3 کسو له م ورکولی شي چې یو حصه یو کس له ورکړي، یو کس له م ټوله ورکولی شي. بهتر طریقه دا ده چې دا نیمول پکې مه کوه. د یو کس سرسایه یو کس له ورکه، د 2 کسو یو له ورکه، د 3 کسو لکه 20 روپۍ دي، یا 40 ورکه، یا 80 ورکه، یا 80 ورکه. او که داسې دی چې 1.5 یو له ورکړې پوره د 1.5 کس او نو کېږي، څه منه نه دي، خو ښه دا ده چې دا نیموالی پکې مه راوله، او د 1 کس یا د 2 یا د 3 دا غونډه یو کس له ورکه، یا د یو کس ورکه. دا د باندو د جمعې خبره ما مخکې کړه. تراوو کې یو سړی ولاړ او پوزه یې بیګې او زکامې وي، او د جیب نه دې رومال راوباسي په یو لاس باندې پوزه پې پاکه کړي، نو که ډېر سخت عذر چې پوزه یې بیګې او دته تکلیف وي، نو که دغسې وکړي او په یو لاس باندې رومال راوباسي او دې به پوزه پاکه کړي، یو لاس صرف استعمال کړي، 2 نه، نو خیر دی. خو دا هم یو ځل، صرف یو ځل، او که نه یو ځل دې پوزه پاکه کړه، لکه زمونږ د سعودي کې د بعضې عرب داسې کوي، هلته کې چې حج عمرې د خدای پاک بوځه، هلته به ولاړي او ښه مزېدار هغې به رومال راوباسي، هغې خو پکې لاسمې نخرې کوي، هغې خو باقاعده رومال په سر باندې پروت یي، او رومال به راوالي او داسې به یې 2 لاسونو باندې استعمال کړي، او داسې به هم ګوري پکې، پوزه هم پاکه کړي، دغه قصې پسې به نه کوي. خو که یو لاس ته جیب کې دننه که سخت عذر د وجې نه، دغه د وجې نه نه، لکه پوزه دې بیګي او تکلیف تا ته هم دې بل تم او رومال دې راویست او یو ځل دې به پوزه پاکه کړه، نو خیر. خو که دا چل دی وکړه یو ځل دې پاکه کړه، دوباره دې بیا پاکه کړه په هغه ساعت، او په هغه ساعت دې په 3م ځل بیا پاکه کړه، نو دا عمل کثیر شو، مونځ دې راو برباد شو. یو ځای کې یو ملا پسې ولاړو جمع باندې، زه پسې وروسته ولاړم، هغه یو ځل دا لاس داسې کړ، بیا داسې کړ، بیا داسې کړې، بس ما خو سلام وکړ او شاته لاړم، او ما دا خو مونځ نه کېږي، دا عمل کثیر شو. په یو لاس عمل که سړی یو ځل وکړي 2 ځله نو خیر دی، خو که 2 لاسه دې استعمال کړل مونځ دې برباد کړ، او که یو لاس دې 3 ځله استعمال کړ بیا دې کار ځان نه خراب، نو دا به لږه ګزاره کوي جناب. تاسو دا نوکونه د اعتکاف نه مخکې نه پرې کول چې اوس اعتکافونو کې نوکونه پرې کوئ،
دا خو دومره میاشت پکې نه تېره شوې. خیر پرې کولی شي پکې، خو دا عمل مخکې په کار وکړه. او د انسان واړه بولو کې نو بس صرف د وړو بولو ځای وینځل پکار دی. او په سبیل باندې که یو سړی سر وینځي په اعتکاف کې وینځلی شي، غسلخانه کې هم لمبلی شي. خو که زیات ضرورت نه نو اوس زیات لمبلو ته پکې ضرورت نه نو ولې لامبې؟ که ضرورت راشي ګوره اعتکاف کې زیات تر هغه عبادت کول پکار دی چې کم ته اعتکاف کې کم عبادت ته ناست دی، سر وینځلی شي پکې. زمونږ په علاقه کې یو رواج دی چې خلک د اختر پر ورځ د خپلو مړو په قبرونو باندې ځي او ښځې ځي. دا بالکل ګناه ده. اختر کې ته مړي له مبارکۍ له ورځې چې مبارک ته شه، که په عذاب کې پروت نو بیا ورته څه کوې؟ زمونږ مړو سره نیک عمل کړي نو دا د اختر په ورځ باندې خپلو مړو له تلل، دا د اختر د ورځې تخصیص کول دا بالکل ګناه ده. او زنانه تلل او یو لوی جشن جوړي د دنیا ښځې روانې خپلو مړو له، اول ټکي هلکان هم دي او سړي هم دي او لویه میله جوړه کړي، دا ګوره بالکل ګناه. رسم ختم کړې. د اختر نه مخکې ته نشي تللی، د اختر نه مخکې لاړ شه که چې د اختر په وخت هم دي، هلکان هم دي او جینکۍ هم دي، لوی مصیبت او د ګناه یوه اډه جوړوي. نو دا قصې پسې بالکل قطعا مه کوئ. څوک لاړ شي او صاحب په قبر د پاسه اوبه واچوي، ولې وایي ځنکدن تنده پې تېره شوې، ځنکدن تنده پې اوبه په خاورو واچولې او رسېږي به د هغه مرۍ ته. دلته چې غریب له اوبه ورکړه نو الله تعالی به هغه ثواب ورته ورورسوي. څوک په قبر مسور اچوي، خدای خبر چې دا په کوم کتاب کې تاسو لیدلي. نو دا شریعت د خلاف کارونه قطعا مه کوئ. زمونږ په وطن کې دا رواج نشته نو دا بیانوم هم نه. د یو رواج تپوس دې کړی دی دلته کې کړی او مې دا خلک ټول شروع کوي. هغه رشته دار له د روجو کفاره ورکولی شي چې هغه غریبي، بل زوی له نشي ورکولی، نوسي له نشي ورکولی، که د زوی اولادي که د لور اولادي، پلار له نشي ورکولی، مور له نشي ورکولی، نیکه له نیا له نشي ورکولی، که د پلار نیکه نه یو که د مور نیکه نه یو. یو مریض دی د کال په مرض کې مبتلا دی او روجې پې رالی، نو د سرسایي خپل اصول دی او د روجو خپل اصول دی. بالکل 3 ورځې مې اعتکاف کولی شي، یو ورځ هم کولی شي، یو ګنټه مې اعتکاف کولی شي. نفلي اعتکاف ګوره که چا دا سنت اعتکاف نه کړی، نفلي اعتکاف تاسو هر وخت کولی شي. او د هغې اسان چل درته وښیم، جومات ته چې نه نوځې نو دا نیت کوی چې تر څو زه په دې جومات کې ناست یم نو مې اعتکاف دی. دې د روژه هم شرط نه ده، بې روژې هم نفلي اعتکاف کولی شي. یو ځان له کښېنه د الله تعالی عبادت کوه. او بالکل یو سړی سر دغه کوي دا پکې سمولیم شي، خو ما تاسو ته وایي چې دا مخکې پکار و. زه خو پکې دا لیکئ چې سر کې نکریزې مګلی شم کلی شم نګلی، په نکریزو باندې ویښته تورل ګناه ده. نو ګناه سم ښه نه ده، ولا په اعتکاف کې او دا سر توری سره پاره سپین سر دی نو ویدي که نه، که سپینې او که سپینه ګیرئ، زمونږ ګیره سپینه ده. نو څه چې موږ سره خلک خبرې نه کوي، دا قصې پرېږدئ. د زکات متعلق تپوس کوي چې په کور کې خپل یو ځای چې کوم ورور سره اوسېږي یا خور ورکولی شي که نه، نو که کوم ورور او خور د محتاج یو غریبانان نو زکات وله ورکولی شي، خو داسې شی پې واله چې د هغې ورور او خور په استعمال راشي. او که ته غوښه راوړی د خور له دې ورکړې چې خور یې دا په زکات کې قبول او که هغې کټوۍ کې پخه کوي ته مازدیګر خورې، دا قصې پسې شروع نه کړې. هغه ورور خور چې تا سره دي غریبانان دي محتاجه، هغې له پې جامې اخیستې شي، پیزار پې وله اخیستې شي، د هغې ثواب ګورې زیات دی. ښه لکه دا ستا رشته داران دي. رمضان دا اعتکاف چې مات شي دا بېځایه تپوسونه مه کوئ. چا ته دا تکلیف پر پېښ شوي نو ما نه ځان له بیا وروسته تپوس وکړي. بالکل څومره پیسو باندې چې یو ځل پیسې سره جمع شوې، کال پې تېر شو، زکات ته ورکړه چې په دې پیسو بیا کال تېر شي نو بیا پې زکات ورکړې. دا همدغه تپوس یې بیا کړی دی. بهر کې په یو سړی په اعتکاف کې ناجوړه شو، روژه ماته شوه او ډاکټر ورته ووایي چې ته بیمار یې او ته نور اعتکاف نشي کولی، نو د اعتکاف خپل ماتولی شي او دې کور ته تللی شي. اوس د اعتکاف سره به بیا څه کوي؟ نو دې کې د علماو 3 قوله دي. بعض علماء کرام خدا وایي چې دې به 10 ورځې بیا روجې نیسي او 10 ورځې به په هغې کې اعتکاف کوي.
بعض علما وایي چې دا کومه روژه ما تکړه د دې نه وروسته چې څومره ورځې پاتې دي لکه 15مه باندې د ما تکړه 15مې نه پس چې څومره ورځې دي د دې ورځو به د نیت وکړي او په د روژو قضا دا عام هسې د روژو نفلي او پای کې اعتکاف وکړي. خو یو اسان غوندې قول مونږ خلکو ته خو دا مسله زیاته پېښېږي، یو اسانه غوندې مسله ده، زه خلکو ته هغه بیانوم. صرف د یو شوا روزو د یوې روژې نیت دې وکړي، یو شوا روز اعتکاف دې وکړي، بس دا وله کافي دی. دعا كده جميع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب العالمين زمون إذا كم روجي أوني ولي الله مونږ لا دې پورا اجر او ثواب نصیب کړي. الله کوم پکې سه نیمګړ عبادت وکړو، زمونږ بس یو زمونږ عبادت پسې کوم نیمګړ عبادت مونږ وکړو، رب العالمین دا غي مونږ له پورا اجر او ثواب راکړي. کوم ورته اعتکافونو ته ناشتي الله دا غوي اعتکافونو په خپل دربار کې قبول منظور کړي. الله که چا ختمونه کړي ختمونه قبول کړي. رب العالمین که چا پکې تراویح کړي دي، چا نور عبادتونه کړي دي نفلي صلات تسبیح، الله په خپل دربار کې قبول منظور کړي. الله په موږ د رمضان دا روزي بار بار راوستل کړي. خدای بیا بیا په موږ د رمضان روزي راوستل کړي او موږ له نیو توفیق راکړي. الله که څوک مریضان دي ته ول شفا ورکړي. یا الله که څوک قرضداران قرضونه اخلاص د حلال رزق نصیب کړي. الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي. پروردګار کله چې یو بل سره رواني دي، دښمنۍ دي، طرفګنۍ دي، بغضونه دي، حسدونه دي، هغه له پروغ باندې بدل کړي. یا الله موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه وساتي. الله د رمضان اخیری جمعه ده، جمعه الوداع ده. پروردګار دا ډېره مبارکه جمعه ده، زموږ دعا پکې قبول کړي. الله د خپل قهر نه مساتي، الله د خپل غضب نه مساتي، الله د دنیا او د آخرت د مصیبتونو نه مساتي، الله د مشکلاتو نه مساتي، الله د پریشانونو نه مساتي. رب العالمین مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو، الله مونږ ډېر ګناهګار یو، زموږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله د مونږ واړه دي او کلوي ټول ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله که زمونږ پټ ګناهونه دي او که ښکاره دي، الله ټول مونږ ته معاف کړي. الله که زمونږ زاړه ګناهونه دي او که نوي دي، ټول مونږ ته معاف کړي. یا الله زمونږ ستا د ذات نه بغیر بل سره نشته، الله ته زمونږ امداد وکړي. الله زمونږ دا زولی ده او خدای تا ته محتاج ده، زمونږ په زولی کې مونږ ته خیر راواچولی کړي. الله د شر د فساد نه مساتي، د مخلوق د شر نه مساتي، د فتنو نه مساتي، د جګړو نه مساتي. رب العالمین زمونږ په کورونو کې چې څومره زنانه دي، د هغې په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوه. الله مونږ د رسوایۍ او د بېعزتۍ نه محفوظ وساتي. الله که څوک ډېر ګناهګار دي، مړه دي زمونږ استاسو، الله هغې په قبرونو باندې رحمتونه نازل کړه او ته مغفرت نصیب کړه. که څوک جمدي دي، الله تعالی ته عفو نصیب کړه. یا الله دا څومره مسلمانان چې د لرې لرې ځای نه زمونږ د جومات ته منزله راځي، الله په یو یو قدم ملا اجرونه ورکړي او د دې راتلو وله په دواړو جهان ډېرې بدلې ورکړي. الله زمونږ د جومات کې جوړولو کې چې چا څومره امداد کړی دی، لږ دی او که ډېر دی، تا ته معلوم دی. الله د هغې اجر په دواړو جهانه نصیب کړي. باقي چې کوم کار پکې پاتې رب العالمین دی هغه مکمل کړي. یا الله ته زمونږ نه راضي شي، یا الله ته مونږ خوشحاله کړه، یا الله ته زمونږ نه خوشحاله شه. یا الله د مخلوق د جګړو نه مساته، یا الله د کندن سختو نه مساتې، الله د قبر د عذاب نه مساته، الله د محشر د ورځې سختو نه مساته، الله په پولیس ویات دل مسان کا، الله د جهنم د اور نه مساته، یا الله د جهنم د اور نه مساته، یا الله جهنم د اور نه مساته. یا رب العالمین د قیامت پر ورځ د نبی علیہ السلام د جنډې لاندې ودرو. الله د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کړي. رب العالمین مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلو کړي. الله چې چا حج له داخله کړې ده او منظوري راغلې ده، الله د حجونو توفیق یې نصیب کړي. که چا حج له داخلي کړې دي او منظوري نه راغلې، رب العالمین د هغې منظوري راوستلی کړي. الله چې د چا زړه کېږي د بیت الله د حج، الله اسباب ورله پیدا کړي. الله مونږ ټول د نبی علیہ السلام د روضې سلام له رسول کړي. رب العالمین ته زمونږ نه راضي شي. الله ته به مونږ د خپلو فضلونو او کرمونو دروازې راکولو کړي او الله د شرونو د فتنو د مصیبتونو نه محفوظ وساتلی کړي. څومره زمونږ او ستاسو مشران چې وفات دي، الله ته مغفرت نصیب کړي او الله مونږ ته د اسلام د حیا زندګي نصیب وګرځولی کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك
واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. برانو محترم